سلامونه ملګرو. ډونلډ ټرمپ په پاکستان باندې ټریډ وار وکړو. ټریډ وار څه شی دی؟ په پاکستان باندې 29% ټیکس ولګولو د پاکستان په سامان باندې. لیټ سپوز دا پاکستان یو موبایل دی، دا په امریکا کې خرڅیږي، دا په $100 مخکې. خو ډونلډ ټرمپ وایي نه چې دا په 100 نه، په دې باندې ما $29 ټیکس ولګو، دا به اوس په 129 روپۍ خرڅیږي. نو دې کې د پاکستان اوس څه نقصان دی؟ د پاکستان پکې دا نقصان دی چې د هغه کم خلک دي نو مخکې په 100 باندې شتو، خو په 129 شو، نو په 129 ګران شو. نو دې شی ویلیو کم شو د مهنګۍ په وجه باندې. نو دا اوس خلک کم اخلي. مخکې 10 کسان وشتو، اوس په 129 سو 2-3 کسان اخلي. نو د پاکستان پراډکټ اوس په امریکا کې کم خرڅيږي، نقصان کم خلاړو، نقصان ډایرکټلی د پاکستان په معیشت باندې شو. نو دا ټریډ وار ډونلډ ټرمپ په پاکستان باندې کو 29% ټیکس. دا مې د موبایل مثال در کو، څومره هم پراډکټ د پاکستان په امریکا کې خرڅيږي نو په هغه باندې 29% ټیکس ولګول. دا صرف په پاکستان باندې دا ټریډ وار نه کړي، دا په انډیا باندې هم کو، دا په بنگلاديش باندې هم کو، دا په چاینا باندې هم کو. په بنگلاديش باندې کم ټیکس لګو، په انډیا باندې کم ټیکس لګولې 26%، په پاکستان باندې 29%، په انډیا باندې 26%، په بنگلاديش ډیر زیات لګولې 37% ټیکس په بنگلاديش لګولې دي، او په چاینا باندې 34% ټیکس لګولې دي. نو د دې ټولو اثر ډایرکټلی اوس په دغه ملکونو په پراډکټ باندې پروزي، او چې کله پراډکټ نه خرڅيږي نو هغه کې ملک لا ډیر غټ نقصان وي، د پاکستان معیشت لا ډیر غټ نقصان وي. ډیر زیاته مننه. والسلام.